رسول الله وعلى آلك واصحابك وازواجك وعترتك یا خاتم النبیین. ما مسلمانانو لري نږدې راتلونکو میلمنو میزبانو بزرگانو نوجوانانو تاسو ټولو ته زه جمعې مونځ ته او تقریر ته راتګ دپاره د په خوشحالۍ کې خوش آمدید وایم، هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما عزتمندو، قرآن کے اللہ فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لویو اخلاق پا منصب باندے، دا لویو عادتون پا منصب باندے. مور مبارکنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نچا تقوسو کو نبی علیہ السلام اخلاق جمع دا خیونو دے، جمع دا عادتونو دے. دے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادتون مبارک سشیو، اخلاق سشیو. مور مبارک اور فرمائی والی تا قرآن ندے لوستے، تا قرآن تلاوت ندے کرے. دے قرآن الحمد نوالا تروان ناس پورے دا ٹول دے محبوب کریم اخلاق نہ رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق قرآن دے، نبی علیہ السلام عادتون مبارک قرآن دے. نما عزت مند قرآن کے اللہ سے فرمائی اے زما محبوبہ بے شکت لویو عادتون باندے فائزے، یعنی لویو عادتون تخاون دے مالکی راشا د خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم عادتونه واوره زدکا، بیا خپل زړه پر دسته کې ځای ورکا. 24 غنټې ته ګرځې را ګرځې، چېرته تا سره څه معاملات پیش کېږي نو هغې کې ته هم د دې اخلاقو مظاهره کوه، ولې چې زما حبیب داسې کړی دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمائی 10 کالا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت کرے دے. 10 کالا خو فرمائی 10 کالوں کے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نما تا داو فرمائی چا دا سے دے والے وکڑا یا دا سے بدے نکو. 10 کالوں مون خواتا چا دریو رزمی المراشی تستری شو. حضرت انس فرمائی 10 کالا میں خدمت کرے دے، خو په 10 کلونو کې الله محبوب چېرته ما ته داسې اون نه وې چې داسې دې ولې وکړه یا داسې دې ولې ونه کړه. فرمایي کله به انس راته وې، کله به انیس راته وې، او کله کله به راته وې ذوال اذنین، ای دوه غوږونو والا دې خوا راشه. راته بیا خندل ذوال اذنین، دوه غوږونو والا، ای دوه غوږونو والا دې خوا راشه. محبت. فرمایي یوه ورځ یو کار والا راته ووې او ما ورته وی چې زه دا کار نه کوم، نه ځم. په زړه کې مې دا و چې ځم، خو هسې په خولې مې وی چې نه ځم. لکه څنګه زموږ دا ماشومانان چې کور کې وی زه راغلم د مدینې منورې په بازار کې مې هلکانو سره لوبې کولې. وروستو نه الله محبوب صلی الله علیه وآله وسلم راغی او زه یې له لاس مې ونیولم. ما ته یې وی چې ای انس کوم کار مې درته ښیلی و کار پسې ځې که نه ځې؟ ما ورته چې ولې نه ځم قربان، زه ما خو هسې وی چې نه ځم. نو دا د ستا او زما محبوب صلی الله علیه وآله وسلم اخلاق عادتونه مبارک. یاد وساتئ چې پلار سیګرټ څکي، پلار نسوار کوي، زوی ته داسې نشي ویلی چې سیګرټ به نه کوي نسوار به نه کوي. چې پلار مونځ نه کوي، زوی ته داسې نشي ویلی چې بچیان مونځ کوي. مونږ دا غواړو اولاد مو خشي، اولاد په پسخه کېږي صاحبه چې ته ورته خشي. چې تا په خولې باندې کنځلې وي نو هغه ډایرکټلی تا نه زده کوي. دا مور او پلار چې دي دا مدرسه دی، مدرسه اولاد دپاره. چې مور او پلار څه وایي اولاد حقیقت زده کوي. که مور او پلار کنځلې نه وي زده، کنځلې نه کوي، اولاد یې هم کنځلې نه وي زده او کنځلې نه کوي. او که بیا یې وکړي او سختي پې باندې وکړي بیا بله ورځ دوره یې ځان ساتي. خو مونږ خو دا غواړو چې نه خپله به زه یم، ما خو بس اوس مونږ ډېر خلک وایي ما خو بس اوس زندګي تېره کړې ده، مړه خو چې د اولاد مو ښه شي. نه،
تا چې تر څو پورې سترګې پټې شوي نه وي تا زندګي لا تېره نه دی د ستا یو عادت چې دی تا نه کور کې د ستا بچی د ستا رور د ستا زوی زده کوي که تا عادتونه ښه وي تا اخلاق ښه وي نو بیا به هغوی هم ښه وي. نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم صحابي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ به آسان راوستول خرڅول بیا وروسته بیا د باغو کار شروع کړو. نو ما عزتمندو دی لاړ یوې علاقې ته اس علي اکس ته وایي دا اس په څو دی وایي دا کس چې دی دا اس دا د 300 درهمو دی. د داسې ترې واخیستو لاسې پرې راته اګولو ویې کتلو وایي نه نه صاحبه دا خو د ستا اس د 300 درهمو نه دی دا د 400 دی. خرڅونکی وایي د 300 دی اخیستونکی وایي د 400 دی. وایي ښځه ته 400 راکړه دی ورته وایي ته یې راکړه ماته زه دې لږ وګرځوم چې ویې ګرځولو وایي دا خو د 400 نه دی دا د 500 درهمو زه یې په 500 درهم دنه علم. هغه وایي چې ته 500 راکړه نو 500 راکړه ښه وایي ما ته یې راکړه زه دې لږ وګرځوم سم اوږد چکر یې پې باندې ووهلو چک را چک یې کړو. زمونږ خلک چې لاړ شي که نه مونږ خلک مثال کے طور پر څوک چاته ګاډی الي نو څه کوي ته به ورته یاره زه تاله 10,000 روپۍ درکړم خو ته ماله روغ ګاډی واله دی به وایي بېغمه شه بالکل بېغمه شه دلته به تا نه ګټي هلته به هغه بارګین ورته ووایي یاره دغسې ګاپ درته راولم خو ګورې ما ته به 10,000 پکې ږدوې. دا مسلمان ته دوکه ورکول دا ناروا دي. نور الانوار په قیاس باب کې ذکر کړی دی چې د کفارو په ملک کې سود دوی کوي خپل منځ کې مسلمان نه وي ټول کفاري ته سود ورسره کولی شي تا دې پر په دې موقع کې روا دي خو خدع وایي دوکې ته دوکه په یو ملت کې په یو مذهب کې روانه دی یاد وساتئ او مونږ دوکه کوو. دلته له تا نه علي ګاډی درته علي هلته هغه ته وایي ګاډی درته خرڅوم خو ماله به دومره راکړې دا ته مسلمان رور له دوکه ورکوي یاره بس دا ګاډی ښه دی ولې چې هلته تا ته 10,000 روپۍ پښولي دي نو دې 10,000 روپو له خاطره ته د بل 15 لکه یا 6 لکه روپۍ په داو باندې ولګوي او بیا هغسې وي چې ته کور ته راوړې ښځه ته وایه بچی دې بېګه پوړو ته ختو پوړو باندې راغوځار شو خپه یې ماته شوه ولې چې موږ مسلمان ډېر نیګیټیو مایند ساتو ډېر مختصر غوندې. صحابي چکر را ولګولو وایي ای فلانیه تاجره دا تا اس چې دی دا نه د 300 دی نه 4 دی نه دا د 500 درهمو دی د 600 درهمو دی دا خو قیمتي دی. وایي ښځه ته یې 600 درهمو باندې اس واخیستلو چې اس یې واخیستلو اوس ناستې خبرې کوي هغه ورته وایي نه زه خو تا ډېر کلونو راسه پېژنم ته خو په تجارت کې داسې نه وې دا څنګه اچانک د تا حلیه اچانک د تا کردار تا خو به 2 درهمو خیال کولو 3 درهمو ته لګیا ما ته د اس ډبل قیمت راکړو. وایي دا خو ټول د مدینې جانان صلی الله علیه وآله وسلم برکات دی. موږ خو په جهالت کې موږ خو په تیارو کې موږ ته به هغه په ظاهرا هغه ډېر شیز به چې ښکاره کېدو موږ به دا ارڅ دي خو موږ به برکت خیال نه کولو. اوس الله موږ ته برکت راکوي واوره صاحبه دا موږ له الله محبوب نه زده کړي دي او الله محبوب موږ ته چې څه ښایي موږ عمل پې باندې کړو. زه یې تا نه په 600 علمه خو ما ته بیا هم 200 درهمه دا ګټه کړې ځکه مې په 600 نه واخیست. هغه وایي دا صاحب بلد ما ته ونه ښایي وایي راځه په اسې ځان سره کېنولو الله محبوب په دربار حاضر کړو چې هغه کله زما او ستا تورو سترګو جاګانو کتلو هغه وایي دومره اعلی اخلاق دومره ښایسته خویونه چې صحابي فرمایي حضرت انس رضی الله عنه د نبی پاک صلی الله علیه وآله وسلم نه زیات مسکای چا مونږ په مخ باندې نه دی کتلی چې نبی علیه السلام مسکان کول. صاحب وایي چې ما ته هم کلمه وایي ما هم د خپلو غلامانو په صف کې شامل وګرځوم. دا اخلاق زموږ څه کوو یو کس باندې یاره کمیټۍ جمع کوو او خو دا کمیټي نه ځان ساتئ دې کې خبرې دي دې نه ځان ساتئ. ګورئ
یاره کمیټي والا به پیسې ورکوم، پیسې نشته را سره. یاره فلاني قرضداري سره مې ټایم دی او ټایم پوره شو، نو لحاظه پیسې نشته، دا موټر یا دا بل څه خرڅومه. مونږ بل ته اوږه ورکو، یاره موقع دی راځه ارزان به شي زده ته والمه، تا څنګه خوښدلی نه. نو که هغه ضرورت هم نه وي خو مونږ وایو راځه یاره میلاویږي، زه په کار خو به راشي، ګټه خو به پکې وکړي، مونږ یې ترې والو. راشه د الله محبوب غلامانو عادتونه واوره. مدینه منوره کې یو صحابي ولاړ دی، اس خرڅی په منډی کې، بل صحابي پرې راغی په 100 باندې دی، وایي دا په 500 درهمه دی، وایي دا خو له 500 درهمو نه دی، دا د 800 دی، دا د 800 دی، دی په 500 ولې خرڅی؟ وایي زما وروره ما هم په 800 اخیستی دی، په 800 درهمه مې اخیستی دی، خو پیسو ضرورت دی راته، قرض دی را باندې، نو زه وایم خرڅ به نه شي په 800، زه یې ځکه په 500 درمه علمه. وایي چې څوک داسې ونه وایي چې مسلمان ته غل وي یا مسلمان دی بل مال ته غل وي، راځه راشه چې زه تا ته د دې پوره 800 درهمه تاله درکړم. دا زمونږ صحابه کرامو اخلاق. یو زمونږ مسلمان چې په ژبې باندې د شاتو نه زیات خواږه او په زړه باندې ازغي ولاړ دي، غنې ولاړې دي زمونږ مسلمان. نو داسې نه دي کول پکار، خپل معاملاتو کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق مبارک اپناو کول پکار دي. خندا پیشانی په هندوستان کې یو وخت داسې و، بر صغیر پاک و هند کې دا مونږ دا یوه جمله مشهوره دی، فلانی چې دی دیوالی شو، دیوالی دا اصل طریقه سره پخوا زمانه به چې یو سړي کاروبار نه چلېدو او دی به کاروبار بیا ډاون شو، نو هر دکان مخې ته به ډیوې جوړې وې، نو ده به هغه دکان کې ډیوه بله کړه مخې ته، نو نورو دکاندارانو به کتلو چې یاره دا صاحب خو چې دی د ده کار روزګار وران شوی دی، دا ډیوه به نه کوه، نو هغوی به څو ورځې د دې پاره چوټي کوله، دکانو ته به نه راوتل یا به لیټ راوتل، فلانی دیوالی شوی دی، د دیه لګولې دي، ډیوې لګولې دي، دې مطلب دا دی چې سړي کاروبار ډاون شوی دی، څو ورځې به دوی دکانونه نور پار کړل چې دلته ګاهک راشي او دی په بره باندې روان شي. نن زموږ مسلمان څه کوي؟ فلانی تاله په 50,000 کوي، زه تاله په 40,000 کوم، راشه ما نه واله. امیر علیه سنت فرمایي ضیاء الدین مدني رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړ تا په زمانه کې د مدینې خلکو تجارت څنګه و؟ د مدینې خلکو تجارت څنګه و؟ وایي د مدینې خلکو تجارت دا و چې ګاونډي به په ګاونډي باندې نظر ساتلو، چاته به چې ګاهک نه ورغلی بیا په هغه ورځې باندې د دکان وختي بند کړو چې زما سودا شوې ده چې د فلاني له هم وشي، او که چا خواته به ګاهک راغی نو ورته ویې بیا صاحبه زما هغه بل ورور نن سودا نه ده شوې، ورشه اغنې واله مونږ سوی میم زر ما واړی ما. نو داسې نه دي کول پکار، لږ دې وي خو په هغې کې بیا برکت وي، په هغې کې یو خوند وي. برکت یې څه شی دی؟ برکت یې دا ده چې تا کور کې به بیمار نه وي، برکت یې دا چې ته به اسپتالو ته بار بار چکرې نه لګوې، برکت یې دا ده چې الله به تا له اکسیډنټونو نه وساتي، برکت یې دا ده چې الله به تا هر قسم آفتونو نه وساتي. خو مونږ مسلمان څه کوو؟ مونږ مسلمان خو ارض کې د عقل اسانو ته منډې ورکوو، او راکاږو چې نه زه فلانی کور جوړ کړی چې زه هم کور جوړ کړم. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الدنیا خضرة حلوه، ای زما امتیانو دنیا سرسبز و شاداب او خوږه دی، ګورې دې کې مه پرېوځئ، چې پرېوځئ بیا به دې نه تاسو راونوځئ. نو ما عزتمندو نن مونږ په دنیا کې پرېوتي یو، ته وایې څنګه استادجي داسې پرېوتي یو چې تا ما سره د ډیوټۍ فکر شته دی، تا ما سره د کاروبار فکر شته دی، خو تا ما سره د سحر مونځ فکر نشته دی، ما سره د زوی فیوچر فکر شته دی چې ښه تعلیم حاصل کړي، دی ښه ډاکټر ښه انجینیر جوړ کړي، هغه به 20 سال وي یا به 30 سال وي یا به 40 سال بیا به د جون ډیوه ختمه شي، خو تا سره د ده چې کوم اصل فیوچر دی، اصل مستقبل دی، هغه فکر یې نشته دی. د خره په شان کور کې تر 8 بجې پروت دی، مور سره دا فکر شته چې بچي ته به ناشته تیاره کړم، خو دا فکر مور سره نشته چې بچی به پاڅون چې جمعې ته لاړ شي. شته که نشته؟ دا هغه معاملات دي چې زمونږ او ستاسو ترمنځ دي، حقیقت نه دي پټول پکار،
حقیقت نه دی پټول پکار، حق بیانول پکار دی او حق باندې خفګان نه دی کول پکار، بلکې سرخ کته کول پکار دی چې الله زما دا کمی ختمه کی. ما عزتمندو کال 12 میاشتې سوا د رمضان تیر شي زموږ جماعتونه آباد نشي. هر جماعت کې دا معاملات ولې د خلکو باندې سو بار راشي نه تر 12 بجې تر 1 بجې بدای موبایل ته پروتي په موبایل کې بدای لګیاوي بیا بده ته خوب ورشي چې خوب ورشي بس سملی با هغې نه بعده به بیا که 9 بجې سترګې کولاو شوې نو دکاندار به بیا دکان ته منډې راوهي، که 7:30 بجې سترګې کولاو شو نو دفتروال به دفتر ته منډې وهي، او که په کم 8 بجې سترګې کولاو شي نو سکول وال به سکول ته منډې وهي. وایي مسلمانه د تا او د کافر په ژوند کې فرق څه شی دی؟ مسلمان او د کافر کې فرق اصل څه شی دی؟ مونځ دی مونځ. نن سهار میں تفسیر کتو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائی انا ربک، اے موسیٰ علیہ السلام زد استارا بیما بیا سورتوے اقیم الصلاة للذکری. اے موسیٰ علیہ السلام ننخو کوہ دور ترا غلائے ما خبر ما کلام کوے خوچے کلا ہم ما سرد ملاقات شوق تے وشی چرتا ہم چے تماتا موضوع باندے ودرے گا بس تب ما یادوے. نن موسیٰ علیہ السلام پا قبر کے ہم رب یادوی خو زمون مسلمان گیره سپینه شوه خود ته د خپل ګیره نه حیا نه ورځي، د خپل زندګۍ نه حیا نه ورځي چې ټول عمر د په غولو کې لاس نیولې دي، ټول عمر د په ګندګۍ کې تیر کړی، ته به حق ته کله راځې، ته به د رب عبادت ته کله خوند حاصلوې، ته به کله خپل رب طرف ته راځې. قرآن کې الله فرمایي یا ایها الانسانو، اے انسانا ما غرک بربک الکریم، کم یو شیز ته خپل رب نه په دوکه کې غورځولی، هغه کم یو شیز دی؟ دا جنازه ستا تر مخه نخکاری چې دا دنیا فانی دی، دا خلکو بیماری داسې بیماریانې چې انسان مرګ ته راکاږي، دا ستا دپاره عبرت نه جوړېږي. ته ګورې نه چې ماشوم ځوانېږي، ته ګورې نه چې ځوان چې دی بوډا کېږي، ته ګورې نه چې ځوان ورځ په ورځ کمزوری کېږي او قبر ته ورغورځېږي. نو کله به انسان ته ویښېږي، کله به ته دا غفلت صادر له ځان نه پورته کوې. هر انسان دا وایي یاره خدای دې چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غند انصاف داری خلق راولی، خدای دې چرته صلاح الدین ایوبی راولی، نه حضرت عمر فاروق پشان سړی راځي او نه حضرت صلاح الدین ایوبی پشان باندې سړی راځي. ولې ته صلاح الدین جوړ شه کنه، ته صلاح الدین ایوبی جوړ شه، ته طارق بن زیاد جوړ شه، ته څه بلا خوړلی چې تا مونځ ته ملا ماته دی مونځ کولی نه شې او ته خپل ملک کې امن غواړې، هېڅ کله به دې ستا په ملک کې امن را نه شي. چېرته چې دی ته د خپل رب احکام پامال کوې، رب حدودو نه تجاوز کوې، یاد وساتئ که مونږ آسمان ته وخیزو ترقي وکړو خو هېڅ کله به مونږ په معاشره کې سکون راشي. کم سکون چې مونږ ته الله او د الله رسول په احکامو دی، خدای ذات قسم دی نه که 1 انچ اخوا شې تا ته سکون اطمینان ملاو کېدی نه شي، تا ته هېڅ کله اطمینان ملاوېدی نه شي. امام اهل سنت ته چا ویل ته دومره سختي ولې کوې په احکامو کې؟ امام اهل سنت امام شاه احمد رضا خان ورته فرمایي وایي واوره کله چې علما مستحب عمل پرېږدي بیا دا عوام چې دي دا سنت پرېږدي، کله چې علما سنت پرېږدي نو بیا عوام چې واجب پرېږدي، کله چې علما واجب پرېږدي عوام فرض ورپسې پرېږدي، او چې علما هم فرضو سره پرېږدي بیا عوام په دې آرامو باندې داسې فرضي لکه ته به چې پلار نیکه میراث ورته پاته شوی. نن هغه وخت دی څه کمیانې مونږ کې هم دي، خو ما عزتمندو قدرمندو هر سړي ته پکار دی خپل ګریوان ته وګوري، ژوند روان دی. دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سهار چې دا لمر راوخي دا ورځ اعلان کوي، ورځ اعلان کوي وای اے صاحب عقل، اے د عقل خاونده واوره که نن نیک عمل کوي په ما کې وکړه قیامت به راشي خو زه به بیا دوباره رانه شم. د ستا 32 سال عمر دی، په 32 سال عمر کې چې تا نیکی کمې کړي دي هغه دې کړي دي، نور دا 32 سال د تا له ژوند نه ووتلو، دا په دې کې تا ته 1 ورځ هم دوباره میلاو کېدی نه شي. اے عاقله، اے دانا انسانا، راشه خپل رب وپېژنه، خپل رب احکام وپېژنه، تا ته دې لږ میلاویږي، په لږ باندې قناعت کوه خو تا به سکون وي، تا به اطمینان وي. که تا سره ډېرې وي ډېرې زیاتې شي خو یاد وساته چې د رب ذکر نه وي در سره ته به د ټینشن شکارې. نن هر سړی پریشان دی، هر سړي غمونه دي. ډېر خلک وایي یاره جي دومره تنګ شوی یم چې خودکشي وکړم، هغه وجه څه دی؟
چې نن موږ مسلمان چې د خودکشۍ نه خبر هم یو چې ګناه دی حرام کار دی او بیا مسلمان کوي وجه څه دی چې موږ خپل رب پرېښودی دی چې رب مو پرېښودی دی رب موږ پرېښودلو نبي علیه السلام فرمایي چې زما په امت کې زنا عامه شي زنا عامه شي بدفعلي عامه شي الله به داسې بیماری پې باندې راولېږي چې دوی سره به علاج د هغې نه وي نن خدای ذات قسم ډاکټرانو ته ورشه ساینس څومره ترقي وکړه زما یو ملګری دی وایي زما بچی په ملا کې دومره هډوکی کم دی وایي زه ورغلم ریپورټ جرمني ته هم لاړی او فرانس ته هم لاړی وایي هغوی ډاکټر وایي چې موږ داسې هډوکی لا نه دی ایجاد او چې ایجاد یې کړو اول به ستا بچی ته فی ډالري او رب په تا باندې څومره انعامونه کړي دي نن قسم بیماری راغې مونږ خواته ولې راغې ځکه راغې چې نن مونږ رب احکام پرېښودي دي خپل رب ته مو شا ګرځولې ده بس دنیاوي معاملات دي خوندونه دي ګاډی والا بنګله والا کور دي پټی دي بس چې زه شاد و آباد یم یاد وساتئ په دنیا باندې ناز کول دا د کفارو طریقه دی مسلمان په دنیا باندې ناز نه کوي او سبل الهدا کې دا حدیث موجود دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ای عایشه که زه د احد غره ته ووایم چې د سرو شه دا به الله د سرو کی او ورته وایم چې ما سره روان شه دا به ما سره روان شي ما ته دوه فرشتې راغې په ما سلام وکړه ما ته ویې چې ای محمد که ته بادشاهانه ژوند غواړې تا ته به الله بادشاهانه ژوند در عطا کړي او که ته صرف په رسالت باندې اکتفا کوې الله به د تا درجات بلند کړي ما له بادشاهانه ژوند نه انکار وکړلو الله یې زما درجات بلند فرمایل نو ما عزتمندو قدرمندو بادشاهانه ژوند نه دي غوښتل پکار فقیری او سادگی ژوند غوښتل پکار دي رب کریم دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي وما علینا الا البلاغ آمین الحمدلله